بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو. د موډیفایرز درېمه ویډیو ده او په دې ویډیو کې موږ په پبلک اکسس موډیفایرز باندې خبره کوو. په اولنۍ ویډیو کې موږ په پرایویټ اکسس موډیفایرز، په دویمه ویډیو کې موږ په ډیفالت اکسس موډیفایرز او دا درېمه ویډیو ده په دې کې به موږ په پبلک اکسس موډیفایرز باندې خبره کوو. که چیرې تاسو پرایویټ او ډیفالت اکسس موډیفایرز ویډیو نه وي کتلي نو هیڅ کومه خبره نه ده. د دې ویډیو ډسکرپشن ته لاړ شئ او هلته به تاسو د پرایویټ او ډیفالت اکسس موډیفایرز لینک وینئ، هغې باندې کلیک وکړئ، هغه د سره حتما وګورئ. راځو پبلک اکسس موډیفایرز ته چې پبلک اکسس موډیفایرز څه ته ویلی شي. د جاوا پبلک اکسس موډیفایرز mean that all code can access the class, field, constructor or method regardless of where the accessing code is located. The accessing code can be in different class and different package. Public access modifier څه ته ویل شي؟ Public access modifier معنا دا ده یعنی تاسو هر ځای کې کولی شئ چې که چیرته کوم کلاس پبلیک وي یا وریبل پبلیک وي یا کنسټرکټر پبلیک وي یا میتد پبلیک وي، هغه تاسو په هر ځای کې کولی شئ چې اکسس کړئ. مثلا تاسو سره یو کلاس دی په نوم دی A او په A کلاس کې ډیټا پرته ده، غواړئ چې دا په یو بل کلاس کې اکسس کړئ په نوم دی B سره. اوس که چیرته دغه دواړه کلاسونه په یو پیکج کې وي کولی شي چې یو بل ډیټا شي کې اکسس کړي، خو که چیرته پیکجونه مختلف وي هم کولی شي. یعنی که چیرې په پبلک اکسس موډیفایرز کې که چیرې کلاسونه په سیم پیکج کې وي هم مشکل نشته، که چیرې د کلاسونو پیکجونه مختلف وي هم مشکل نشته. مثلا دلته کې زمونږ سره دلته کې یو اگزامپل دی، ګورئ د اگزامپل داسې دی چې دلته کې زمونږ سره پیکج دی په نوم دی پیک یا PAC کې په نوم باندې، او دلته کې کلاس چې دی دا کلاس چې دی پبلیک دی او دغه کلاس نوم چې دی کلاس نوم دی A او په دغه کلاس کې یو فنکشن دی په نوم دی MSG او دغه فنکشن هم چې دی پبلیک دی او په دې کې یو میسج پروت دی په نوم دی هیلو. اوس زه غواړم چې دغه هیلو میسج په یو بل کلاس کې اکسس کم په نوم دی B کلاس کې. B کلاس کې غواړم چې دغه میسج چې کما اکسس کم، خو د خبره دا ده چې دلته کې د دې پیکج نوم چې دی هغه د کلاس A پیکج چې دی پیک دی او دلته کې د B چې دی هغه مای پیک دی. هیڅ کوم خبره نه ده، یعنی مشکل نشته. په کچیرې پیکجونه سیم وي که سیم نه وي، خو کچیرته که فنکشن دی که وریبل دی که کنسټرکټر دی هر څه چې دی غواړي چې بل کلاس کې اکسس کې هغه کلاس چې دی هغه په پیکجونه هم سیم نه دی، یعنی پیکج هم بدل دی، خو هغه کوم فنکشن چې ته غواړي چې اکسس کې یا کنسټرکټر یا وریبل یا کلاس چې غواړي اکسس کې هغه پبلیک دی نو امکان لري. صحیح ده؟ څنګه پریکټیکلی کار کوو؟ د اگزامپل ته وګورئ. دلته کې به تاسو یو کار کوئ چې هغه پیکج به چیک کوئ امپورټ کوئ. دلته کې پیک ډاټ ډالر دغه لګولی دی ستاره یا څوک ورته سټار وایي هر څه چې ورته وایي دا لګېدلی. دې مطلب دا دی یعنی پیک یعنی PAC کې چې څومره کلاسونه دي وریبلونه دي کنسټرکټر دي هر څه چې دي هغه ټول دلته څه کا امپورټ کا. نو دلته کلاس B کې دلته کې هغه کلاس د کلاس A اوبجیکټ کې جوړ کړی. اوبجیکټ څنګه جوړیږي په دې خو تاسو پوهیږئ چې د کلاس نوم به واخلئ چې د کلاس نوم هر څه وي. بیا به تاسو د اوبجیکټ نوم واخلئ. دلته کې د اوبجیکټ نوم دی OBJ، بیا به مساوي نیو کیورډ او A او دا قوسونه به واخلئ. هغې نه پس د کلاس نوم چې د اوبجیکټ نوم چې تاسو هر څه وي، دلته کې د اوبجیکټ نوم چې دی د اوبجیکټ نوم دی OBJ. کله چې تاسو OBJ او ډاټ ورسره ولیکئ نو څومره کلاسز وریبلز کنسټرکټر هر څه چې وي هغه به تاسو سره چې شي لیست، یعنی په دغه کلاس کې په دې کلاس کې چې څومره وریبلونه دي کنسټرکټر دي فنکشنونه دي هغه ټول تاسو ته لیست کیږي. نو کوم چې تاسو په کار وي هغه تاسو کولی شئ چې اکسس کړئ. فرض کا څنګه کولی شو چې اکسس کړو؟ راځو پریکټیکلی کار ته. زه راځم نیټ بینز ته او دا کار سم چې ویلې دا پریکټیکلی کوو تر څو تاسو ته واضح شي. دلته راځم نیو پروجیکټ اخلم، دې ته نوم ورکوم فرض کا یوټیوب مې ورکړه، یوټیوب نوم مې ورته ورکړه. صحیح ده؟ یوټیوب په نوم باندې ما سره دلته کې یو کلاس کریټ شو.
چې کلاس چې دی کلاس نوم هم یوټیوب دی او د پیکج نوم هم چې دی یوټیوب دی. صحیح ده. اوس زه راځم او دلته کې یو بل کلاس یو بل پیکج هم جوړوم. نو دلته به تاسو رائټ کلیک وکئ او نیو ته به راشئ او دلته کې جاوا پیکج باندې به تاسو کلیک وکئ. پیکج ته نوم ورکئ. فرض که زه ورته نوم ورکوم یوټیوب 2. هغه یوټیوب شو او دا یوټیوب 2. نو ما دوه واخیستل. راځم په دې باندې رائټ کلیک کوم او نیو او دلته کې جاوا کلاس. دلته هم نوم د پیکج سیم اخلم. که سیم واخلي وانخلي مشکل نشته. ما هم واخیست یوټیوب 2 په نوم باندې مې کلاس هم واخیست. صحیح ده. نو دا زه فاکوم. اوس راځم او دلته وګورئ ملګرو ما اول چې دی یو دلته کې زما سره دوه پیکجونه دي. یو چې دی پیکج یوټیوب ته یو یوټیوب 2 دی. دلته کې په یوټیوب دواړو کې یو کلاس پروت دی. دې کې هم یعنی د کلاس نوم چې دی هغه د پیکج سره سیم دی. د کلاس نوم پیکج سره سیم دی. که سیم وي که نه وي هیڅ مشکل نشته. صحیح ده. ما سیم واخیستل تر څو تاسو کنفیوز نشئ. دلته راځم او دغه یوټیوب 2 په نوم باندې کوم پیکج چې دی نو په هغې کې زما سره یوټیوب 2 په نوم باندې کلاس هم دی. راځم دلته کې یو MSG په نوم باندې فنکشن جوړوم. MSG په نوم باندې فنکشن مې واخیست. فنکشن تاسو په خوښه دی چې هر څه نوم تاسو ورکوئ خو دغه فنکشن باید څه وي پبلیک وي. که پبلیک نه وي بیا تاسو نشئ کولی چې دا هر ځای کې څه کوي ایکسس کوي. او دلته زه یو میسج لیکم. فرض که زه د خپل د یو بس نوم مې ولیکه او دا زموږ د یوټیوب چینل نوم هم دی. صحیح ده. حکمت الله سراج مې ولیکه. اوس زه غواړم چې دغه میسج چې دی یا دغه حکمت الله سراج زموږ د یوټیوب چینل نوم چې دی دا غواړم چې زه په دلته کې اکسس کما یعنی غواړم دلته کې پرنټ شي. خو دغه چې دی دا زموږ سره یوټیوب دی او دا ما په کوم چینل هغه کې ولیکه یوټیوب 2 په نوم کلاس کې. راځم دلته کې اکسس کوم. دلته به تاسو څه وکئ د هغه کوم کلاس کې جوړ کړی دی کلاس نوم چې دی یوټیوب 2 دی که نه یوټیوب 2 دی. نو دلته به تاسو د یوټیوب 2 په نوم باندې چې جوړ کړئ د دغه یعنی د یوټیوب 2 کلاس اوبجیکټ به جوړ کړئ. نو اوبجیکټ زه اوبجیکټ چې دی ABC مې واخیستو. صحیح ده. ABC مساوي ایکول یعنی نیو او دلته کې به تاسو د کلاس نوم چې د کلاس نوم څه دی یوټیوب 2 دی هغه به تاسو واخلئ. اوس دلته کې مونږ ته یو ایرر راکوي. ایرر ځکه راکوي چې دا یوټیوب 2 چې دی نه پیژني. نو دلته کې دغه کوم ایرر چې تاسو ته ښایي په دې تاسو رائټ کلیک وکئ. کله چې تاسو په دې باندې داسې رائټ کلیک وکئ نو دلته به تاسو ته راشي وګورئ و 8 import for YouTube 2.YouTube 2 یعنی دغه YouTube 2 پیکج چې دی یعنی دغه YouTube 2 کلاس چې واخیسته تا دغه په YouTube 2 په نوم باندې پیکج کې دی دا تاسو چې کوي امپورټ کوي. نو دې باندې تاسو کلیک وکړئ. څنګه چې کلیک وکړئ دلته کې وګورئ امپورټ شو. YouTube 2 په نوم باندې پیکج دی او YouTube 2 په نوم باندې چې دی کلاس دی. که دلته تاسو دا ونه لیکئ او د دې په ځای باندې تاسو سټور کړئ. صحیح ده. صحیح ده. د دې هدف دا دی یعنی په یوټیوب 2 په نوم باندې پیکج کې چې څومره کلاسز دي وریبلونه دي هر څه چې دي هغه ټول دلته ماته څه اکسس کوي یعنی هر څه چې دي بس آل یعنی دې کې حال هر څه چې دي بس هغه ماته څه دلته کې امپورټ کا. بهرحال اوس راځم دلته کې زه ورته لیکم ABC. څنګه چې زه ABC ډاټ ولیکم نو په هغې کې زما سره څومره وریبلونه دي کنسټرکټر دي هر څه چې دي څومره ډیټا دغه ټول ماته دلته څه کېږي لیست جوړېږي. اوس دپاره ما سره یوازې یو فنکشن دی په نوم د MSG او MSG ما سره چې شو دا دی راغی. د چې څنګه انټر پریس کم نو دلته کې MSG په خپله ولیکلی شو. اوس زه دا پرنټ کوم. MSG په نوم فنکشن کې ما سره ډیټا وه هغه څه مونږ سره زموږ د یوټیوب چینل نوم و حکمت الله سراج. غواړم هغه پرنټ کړم. دلته رائټ کلیک دلته کې رن فایل ته لاړ شئ. کله چې تاسو دا رن کوئ نو تاسو ته په سکرین باندې د یوټیوب چینل نوم چې دی هغه به څه شي پرنټ شي. دا وګورئ زموږ ته دلته پرنټ شو. اوس هلته بیرته ځم هغه کوم زمونږ کوم کلاس چې دلته راځم یو څه نور هم دلته کې اډ کوم. فرض کړئ دلته وایم چې INTX ما ته مساوي کله 10 سره او دلته ورته وایم INTY ما ته مساوي کله 20 سره. خو اوس ملګرو دلته زه دا لیکم او بیرته دلته ځم پروګرام رن کوم خو دا ما ته نه پرنټ کیږي.
ګوري رن خو ما ته دغه لس او شل نه پرنټ کیږي دا ولې ما ته پرنټ نشو یوازې ما ته هغه نوم پرنټ کیږي بس وجه دا ده ځکه چې دا تاسو اس آوټ کړي نه دلته ورته چې اس آوټ کا ماته ایکس راته اس آوټ کا او دلته ورته چې ماته اس آوټ کا وای صحیح ده اوس زه بیرته راځم یوټیوب ته او دلته کې رائټ کلیک او دا تاسو رن فایل کوي دا اوس وګورئ ماته دلته کې لس او شل هم راته راغله ځکه هغه لس چې دي هغه د زمونږ د دلته به زه ورته ولیکم ګورئ دلته به زه ورته ولیکم چې ایکس مساوي دی له دې سره صحیح ده او دلته به زه ورته وایم چې وای مساوي دی له دې سره زه بیرته راځم یوټیوب او دلته کې دا په دې بټن باندې هم تاسو کولی شئ چې رن کړئ دلته هم رائټ کلیک وکړئ او فایل رن وکړئ دا وګورئ ایکس قیمت چې دی هغه دا دی اوس زه غواړم چې دواړه جمع کړم دواړو جمع کولو دپاره ګورئ دلته کې یو اس آوټ تاسو بل واخلئ دلته ورته چې اس آوټ کا ماته او دلته تاسو ورته وایئ چې ماته ایکس پلس وای ماته څه کا جمع کا نو لس او شل چې جمع شي نو دا به څو لس او شل دیرش نو ماته په سکرین باندې دیرش تا دی ښایي راته دیرش ماته پرنټ کړل خو که زه چیرته راشم او بیرته دلته راځم او دا د دې ځای نه کنټرول ایکس دې ځای نه مې لرې کړل او د دغه فنکشن نه باندې وتم او دغه دا چې دې زه پاکوم صحیح ده اوس دپاره ما سره ایکس وای دلته کې ایکس دی او وای دی صحیح ده اوس زه دا غواړم چې زه دلته کې اکسس کړم اوس دا د فنکشن نه باندې وته د فنکشن باډي نه باندې زه راووتم او دلته که زه راشم دلته زه لیکم اے بی سی ډاټ زه چې اے بی سی ډاټ لیکم یوازې ماته ایم ایس جي په نوم باندې فنکشن راځي اما هغه وریبلونه ماته نه راخلي ولې ځکه چې هغه چې دي هغه زموږ سره پبلیک نه دي که دلته تاسو سره پبلیک ولیکئ صحیح ده پبلیک دلته تاسو سره پبلیک ولیکه نو اوس به تاسو ته دا هم هلته راخلي ګورئ زه بیرته راځم یوټیوب او دلته زه څنګه چې اے بی سی ډاټ ولیکم نو دلته کې وګورئ ایکس وای هم ماته راواخیستل همدارنګه ایم ایس جي فنکشن یا زما سره ایکس وای په نوم باندې وریبلونه او ایم ایس جي په نوم باندې فنکشنونه دا ما سره شی دلته پراته دي زه څنګه چې دلته ایکس ولیکم دلته به ماته ایرر راکوي نو دلته زه ورته وایم چې اس آوټ کا ماته غواړم چې دا پرنټ کما صحیح ده نو دې طریقې سره تاسو کولی شئ دلته ورته وایم چې اس آوټ کا ماته اے بی سی ډاټ دلته کې ماته وای هم راکه نو وای به هم تاسو ته درکړي اوس زه غواړم چې دا پرنټ کم نو رائټ کلیک او فایل رن فایل باندې کلیک وکړئ نو دا وګورئ تاسو ته لس او شل درکوي نو دا زموږ سره پبلیک اکسس موډیفایرز چې پبلیک اکسس موډیفایرز تاسو وپېژندئ چې پبلیک اکسس موډیفایر څه ته ویلی شي